أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. دجزنا بسورة ياسين جمع حصور قوة يا والقبيل باب ويا أغشر القوي اور دا تر آیات نمبر 70 پوری چلی. پدی کی دری زواجر دی. یو زجر بالاعراض، دیم زجر بالاستهزاء، اور دیم زجر باستعباد القیامہ، اور لس دلائل عقلیہ. نوچل قرآن کریم اول زجر پیش کی، اور یقیناً کلمہ غور و فکر ہوگی پدی آیات کی رد پتور باندې هم دی. ځکه چې د هغوی هم دا عقیده ده، نظریه ده چې د قیامت نه مخکې زموږ ائمه راځي دا معاملات کنه. او دغه شانتي نور باطل فرقو باندې چې د چا دا عقیده ده چې سړی مړ شي نو د هغو په یو بل هیئت یو بل حیثیت باندې راځي، یا لکه چې بدعتیانو به پخوا وي چې د مازدیګر ټیم شي نو د مړي روح راشي په بلۍ کېږي، یا د زیارت ورځ به یادوله چې د مړي روح راځي او په بلۍ ناست دي او تماشه کوي. نو خبکیږي ما په بلای باندې ګوري شونه کیږي، یا نرغوټي یا کوپري آیا سکارغه مارغي. مظالم خپل غفلا او د نیګو ضرورنا نرغوټانا پښوګانا کوکریا پښو کارغان دي نه جوړ کړو. نو په دې آیات کې په دې ټول باندې رد دي. اور قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یروا آیا دوی نگوری کم اهلکنا قبلهم سمرا ہلاکل دی منگا، سمرا تباکل دی منگا مخی دوینا من القرون دا پیرونا. انہم بدل دے دا مضمون سابقنا معنی بسنگ ہے انہم یقیناً دا ہلاک کرے شوی، انہم یقیناً دا تباہ کرے شوی الیہم دی موجودوتا لا یرجعون واپس نرازی، لا یرجعون واپس نراز. دا خوازی دا کوسنی دی پخاونی خلقو ویا مازیگر رازیا دا زیارت پرد رازیا خودی اولی دی لارنو لارد یا علین کی دی یا سیجین کی دی چی پا علین کی دی دا غلدار سید یا غنیمتون پریدیا دی غم دنیا تبیا رازی. او که سیجین کی دی نو چار اپری خودو اجازت ورلہ چھاور. مفتی رشید احمد صاحب دی اللہ پا قبر رحمتون اولیگی داغا والا والی کتاب چدا پاکی کیا غیر واقعہ لکلنا. یو علاقه ته تبلیغیان لاړه، تبلیغیان خو د دین کار کوي،
نو په یو جماعت کې هغوی دیره شو هغه د جماعت هغه مولا چې هغه بې خونده غونې و د خلکو دا ذهن جوړ کړی چې یاره که تاسو روټۍ وخته نه نه راوړئ مازدیګره روحونه راځي دایه د خلکو دا ګړزا خطا چا به سر اخلاص کړي چا به سر اخلاص کړي تبلیغان چې لاړه هغوی چې وکتل نو هغوی ورو ورو د خلکو اصلاح کوله حتی چې خلک منع شو چیرې دا خواسي د مونږ سره دم شپ لګاو مونږ پورې ټوکه کوله نو دا مولا چې کله تبلیغان لاړه په انتظار ناست خلک ډوډۍ راوړي سالن راوړي چاوله سرا نه وړه مازدیګر شو ماښام شو ماسخوتن شو شپه شوه خلک وده شو دله چا سم رانه دی پوه شو چې یاره د تبلیغانو سرکار کړی دی نو دا چې بل د جانه خوري نو هغه بیا څلوم ورځي هغه د جومات دروازې باندې ډنډیا چاربان ته نږدې غونې ټیم لوړ ته لاس کړي دي کله د جومات یو دیوال له خرابه کله بل دیوال له خرابه کله یو دیوال له راپرېږدي کله بله دا شور یې جوړ کړی خلک ټول ویښ شوي دي غوږې ښه دي چې څه چللی دا به څه معامله یې خو د یرې نه څوک دی نه شي حتی چې سار بانګونه وویله خلک مانځله راله مولا اوس بدغضبه ناست دی مولي صاحب خیر خو څه د اوازونه د لوړو صبره به څه شوره نیسه مړه دماغ خرابوئ ولې ستاسو هغه د مړو روحونه راغلي پوزې له یې راوسته چې موږ پسې نن چا سرسرې نه راوړه لېږله ما پسې لوړ راوړ چې ځئ که نه زی موارم چې اوس هغوی نه رالیږي وي دا غربان یې جوړ راغلي اوس هغوی دا څه وایي هغوی بیا شروع شول دی ارامیانو له بیا داسې چل ورځي داسې لوبه ورځي الله دې رحم وکړي نو ځکه یې وایي انهم یقینا دا تبا کړی شوي الیهم دی موجودو ته لا یرجعون واپس نه راځي ایده خو خلک اختر جوړوي که نه دا د مړو اختر دی توتن خان بول کې د ژوندو اختر ګران شو دوی راپسې د مړو جوړ نو ورپسې وایي وان کلون دا ان نافیه کښه وان کلون او ندي دا ټول ندی دا ټول هلاک کړي شوي لما بمانا الا جميعون مگر دا ټول لدینا منسخ محضرون حاضر بانکړي شي انا پوښوي وان نافيا وان كل او ندي دا ټول تبا کړي شوي یا دا سویا وان كل او ندي دا ټول هلاک کړي شوي لما بمانا الا یعنی الا جميعون مگر دا وند لدینا منسخ محضرون حاضر بانکړي شي سمجھ چرا لگی اے اس دلیل کا وہ رکھا دلیل عقلی زجر ورک اے دلیل عقلی وآیت لهم بمانیوں کا عبرت دپار آدوی دا سوایا یا دا سوایا دلیل دپار آددی خلقو با اثبات دا قیامت الارض اسمکا بنجران دسمکی مرگ سدے بنجر والے احیئیناها چی آبادو من دیلارا و اخرجنا او باسو منگا منها ددینا حبا دانیها فمنه پس بیادویها تدغع دانونا یعدولونا خری دغا دانی راو باسو دیتنا خری غلم شو جوار شو داتینا مرادی
وجعلنا او غرزولی دی منگا فیها پدیگی جنات باغنا من نخیل دا کجور وعناب دا انگور وفجرنا او بیولی دی منگا فیها پدیگی من العیون دا چینونا من العیون دا چینونا لیاکلوا دیل اپارا چی اخری دا خلق من ثمره دا ہی ندے خبر پدے کے ابو خاغا یو لیوانے جماعت پاکا گیٹ دولارو امام جی بکاتا شنو خلق بوم کاتا شنو جی برا بجو آغا بوم برا شنو دا نور خلقا لیوری کسا چل لے یہ ہے گناہ چیدے کنو دا چی مخی تدے کنا دا دا طول اورانے دا دے چیدے کتا کیگی نو دا خلق کتا کیگی او چیدے برا کیگی نو دا خلق برا کیگی نو زیم دا زمیر کی خبر پرکن دا ہی زمیر دا چا تراجے نو یو قول خدا دے چی اللہ تیراجے نو مانو کا لیاکلوا دیل اپارا چی اخری خلق من ثمریها دا میوو دا من ثمریها دا آغا میوونا چی اللہ واللہ ورکری دی چی اللہ واللہ ورکری لیاکلوا دیل پارا جوخری دا خلق من ثمری دا دغا میوونا کم میوونا چی اللہ واللہ ورکری دی یا دا ہی ضمیر اے دی عیون طرف تراجے چا طرف تراجے گا دی عیون طرف تا نمانوں کا لیاکلوا دیل اپارا چی اخری دا خلق من ثمریها دمیو دا ابو من ثمریها دمیو دا دی ابونا دمیو دا دی ابونا سیدہ جی یادا ہی ضمیر اے دی مذکور تراجے کا من نخیل و آناب دی تراجے کا سیدہ جی نبیہ معنوں کا لیاکلوا دیل اپارا چی اخری دا خلق من ثمریها دمیو مذکورنا دمیو مذکورنا اے انگور گجور چدا دی میو مذکورنا وما عملته یا ما موصوله کا خبر باسانه شي او هرغ انسا چې جوړ کړی دی هغه لرا ایدیم لا سنو دبیها مراد جوس مراد شربت دا انګورو جوس د کیلي جوس د سیبانو د امونو جوس دا دینه مراد ما موصوله وما او حرغ انسا چی جوڑ کری دی دی لارا ایدیم لا سنو دبیها یا دویم اندازا وما ما نافیان کا ما سکا نافیان نو چی ما نافیان شوا نو مانا بدل شوا وما عملت او کار ندہی کر ایدیم لا سنو دا جنس دبی لا سنو دا جنس دبی دا جسے کری دی دا خوالا کری سیدہ جی افلا یشکرون اولی شکریہ نادا کی دا اللہ اولی شکریہ نادا کی دا اللہ سبحان الذي یا دلیل پاک سبحان الذي پاکی دا اللہ آغا ذات لا خلق الازواجا چی پیدا کری دا جوڑا کلہا ہری او سیزلا پیدا کری دا جوڑا جوڑی جوڑی ہری او سیزلا مما تنبت الارض دا آغانا چی زرغنیز منگا ومن انفسیم او پیدا کری دی جوڑا من انفسیم دا نفس دبینا ومما او دا آغاسنا لا یعلمون چی دویتا معلوم اهم ندی چی دوی سلی نا پی پوئی گیونا اللہ ہر سا جوڑا جوڑا پیدا کری اے ورپسی بیاوی وآیت اللہم او نخا دا قدرت دا اللہ دا پار آدبی اللعیلو شپادا نخا دا قدرت دا پار آدبی اے شپادا
صحیح ده جی ایت څنګه شپه ده بیوباسو منهم نارا د دین ارودا فاذا هم مسلمون بس ناگهان ابھی داخلی یہاں پتیاروں کے ہاں والشمس او نور تجری چراوانی یہاں لمستقر لها تر مقام اخپل تر اخپل مقام لمستقر لها تر اخپل مقام اوس دا کم مقام دی پدې کې هم توجیهات یا خو مراد د دینه تحت العرش لکه حدیث کې راځي کنه د انور چې پریوزي د عرش خوا کې سرب سدوس او چې کله بیا راوتو ټیم شي د الله نه اذن غواړي الله له اذن ورکړي او چې کله قیامت شي الله له اذن نه ورکړي نو بیا په هغه باندې علما اعتراض کوي چې نور خدوبيږي نه که ایزه شپه ده نو داسې ځایونه دي چې هلته ورځ ده داسې ځایونه دي چې هلته لا سهار به وي چېرته به غرمه وي چېرته به ماسپښین وي چېرته به مازدیګر وي نو دا څنګه په سجده نو موږ ویل که دا ونه درته ښکاري وي او موږ ولاړه ده یا دا په سجده نو اوس دا ولاړوالی د دې د سجدې نه معنی نه دی د دې د سجدې نه معنی نه دی نو دغه شانتي دا انور دا ګرځېده خپل په ځای باندې خو سر په سجود دا ګرځېده د دې نه معنی نه بیا نور هم جوابونه دي او دویمه خبره دې نه کم مراد دی هغه زمانه مراد ده چې دا انور تر یو حد پورې دی تر یو وخت پورې دی چې کله هغه نیټه رااله خبره به ختم شي صحیح ده نو څه قایزه وي والشمس او نور تجری چې روان دی تر خپل مقام ذالک تقدیر دا اندازه د زرور ذات تا العلیم د پو ذات تا والقمر او سپوږمۍ مقرر کړی دی من دی لرا منازل خبر آسانه کا منازل او کنه پښتو کې معنی کوي نو بیا بل غو نگران ای والقمر او سپوږمۍ مقرر کړی دی من دی لرا منازل زید کوزیدو د خطو زید کوزیدو او د خطو او تقریبا د اتلس منازل حتی تر دې پورې چې وګرځي په نظر د خلقو کې پشان د سانګي د کجوري القدیم سړی خواني حقیقت نه د خلقو په نظر کې داسې شي چې نارا چخ نو څه قایزه وي حتی تر دې پورې چې وګرځي په نظر د خلقو کې پشان د سانګي د کجوري القدیمه خواني باندې لشمس نشته د طاقت داسو یا لشمس ند انوار چې اسانی دی لرا چې لاندې کې سپوږمۍ وللیل او نشپا مخکې کې دن کې دا دروازنا او نشپا مخکې کې دن کې دا دروازنا ما معلوم کړ چې لاندې کې سپوږمۍ سم مقصد یا خدا په اعتبار د خطو چې د انور ځان له د خطو یو وخت په اعتبار دغه وخت کنه او د سپوږمۍ ځان له سپوږمۍ د انور په ټیم باندې او نور د سپوږمۍ په ټیم باندې دا نشي دغه یا مثال په تور کې په اعتبار د اوصافو کا نور کې دنه سیزلی او سپوږمۍ کې دنه زیاده رڼا ده دا نشي کېدای چې نور کې رڼا شي او سپوږمۍ کې سیزل شي صحیح ده جی یا د هر یو د پریوتو د خطو ځان له مقام دی نو د هغه مقام چې کم د نور دی دا غنه سپوږمۍ نه راخیږي
او چې کم مقام د خطو د کوزیدو اې د سپوږمۍ دی ها دا غینه چې دی نور نه راشي را خطه هغه ته اشاره ده نو څه کوي وي وکلن او هری او پس وکلن او هری او پسید ګرځیدلو کې یسبحون منډي وي هر یو پسید ګرځیدلو کې منډي وي سم مقصد یعنی چکر لګي ورپسې بیا وي وآیات اللهم او نخو د قدرت د الله نه لهم د پار ادبی انها یقینا او چتګړي دی منګا ذریاتهم نسل ادبی یا اصول ادبی فل فلک المشحون پکشته ډکا کړي شو کې ذریاتهم معنا څوکړه نسل دبی یا اصول د دوی من چوت کړی دي وخلقنا لهم او پیدا کړی دي منګه د پار د بیها من مثلیها پشان د دي ما اغا يرغبون چې دوی به سولیانی کوي دوی به سولیانی اوس دا سړي نو زما شیخ مې هغه جاله دا لرګي مرګي چې هغه وکړي کنه مانډان وغیرہ اجیا پوریوز یا راوز یا چاله چویا ته هغه مراد یا ابن عباس سے وہی مراد د دینه او خان ها دا بیړې کی چوم سره کی دا سیدا سکی نو په دې خانو باندې چې کی سره داس هغه طرف ته اشاره کی وخلقنا او پیدا کړی دی منګه د پار ادبی من مثلیها فمثل د کشته د نوح علیہ السلام ما آغا اخانا یرکبون چې دوی به سولیانی کوي چې دوی به سولیانی دا یو دا د وتی کشته شو اخکانداز کی باغی دوما چې کله سورلینا سي ټول رپیږي را خوځي نو دې د پاسه جوم څوګنا سي ټول خوځي را خوځي نو څه کوي وي و ان شا او کا اراده او منګا یا دا سویا او کا منګا اراده او د پار د غر کولو د بیها فل انصر ان خلهم پس نشته د فریاد رس لهم د پار د بیها ولهم ينقذون او نبع به خلاص انکریشی فلا صریح مالا یعنی لا مغیث لهم بیل فریاد رس نشته دی بیل غوث نشته دی سوا دی یو الله تفاصیل علوی کنا فلا صریح مالا یعنی لا مغیث لهم فریاد رس نشته دی غوث نشته دی نو ځکه یې وي ها الا ها منګه نغر کو ولی رحمت منا لوجه در رحمت زمنا ومتان الہین او سکا الہین تر یو وقت پوری و اذا قیلا او کلا چی اویل انشی دویتا چی زان بچ گئی ما دا آغا عذابا بین ایدیکم چی کم مخ کی استاسو ندیها وما خلفکم او آغا چی رست استاسو ندی لعلکم ترحمون دیل اپارا چی پتاسو باندی رحم اکڑیشی ما بین ایدیکم آغا چی مخ کی استاسو ندی یعنی مخکری کومونو باندی وما خلفکم او آغا چی رست استاسو ندی یعنی عذاب دا قیامت نو جواب محضوب دی اے جواب سا دی آرازو دوی اعرازو مختنوالی او د منلو نه انکارو نو ځکه ایزه وي وما تاتيهم وسوره توجه ساته وما تاتيهم سجر د پیراز باندې او ناراضی دوی دا یو نخا د نخو د رب د بینا الا کانوا عنها مگر دی دوی دا غینا مورزین اعراض کون کی اعراض کون
واذا قيل او کلا چې ویل انشي دیتا انفقوا خرچ کیا مما دا آغا مالو دولتنا چې درکړې دې تاسو له الله قال الذين كفروا وی آغا کسانا چې کفر یې کړې دي للذین آمنوا مؤمنانو ته انطعم من لو يشاء الله آیا اخر امنگا آیا مالک امنگا آغا سوکا کا خوخوی دا اللہ نو مالا کری بوی سرز غلطی کم خوار اللہ پریخی نو منگا اسار بگو اخو اللہ پریخی عربو کیا غیو سڑے ہوگا نا بیاغا با چکم ساربا اخانو اغا با خسمہ کی تا پریخو اچھا کم بخوار پڑھو کنا بے خوار ازمان چاہو دیالا کداولی ادا سربولا خودی عزت ور کرلو زکر سربول ازمکی تا پریدم ادا خوار خودی خوار کری دی زکر خوار ازمکی تا پریدم نو دیون داوی حلقا چی اللہ اولا نور کی نو منگا سنگا ورکو مانا تا اللہ کار پا منگ کئی منگ تبا کئی منگ دا خودی کارونا پولی شو دا سپالی اسلام دی لکه چې الله غریب کړل زوی مالدار کړ الله غوږی پرې کړي زوی مول کړ ته د خدای کار په ما کوي ان انتم بالله فی ذل تاسو خو نه ګمراه ته خدای کارونه په مونږ کوي تاسو وړاندې ان انتم کی دو توجیحات دی یا خدا قول دا مشرکینو دے مسلمانانو دا ان انتم نئی تاسو الا فی ضلال مبینا مگر پا گمراہی سرگندان کی چی پا منگانی دا خودی کار کوئی اللہ خوار پریخی دی نو منگے وہ سار بکو اللہ وگی پریخی دی نو منگے مالکو تاسو خودی گمراہی ہوئے خودی کارو نا منگا والا کوئی زورانی آیا دا قول کلام دا باری تعالیٰ دے ان انتم نئی تاسو اے کافرو الا فی ضلال مبین مگر پا گمراہی سرگندان کی ویقولون زجر اے باستبعاد القیامہ ویقولون ویدعی متى هذا الوعد طلب ای دا وعدا دا قیامت ان کنتم صادقین کیت آنسو رشتنی ما ینظرون بی انتظار نکی الا صیحت واحد مگر دا چغئی یوی دیم زلہ سیدہ دیم زل صیحہ رالا رات لدی پر صیحہ لدی پر صیحہ پاسدہ دی پر صیحہ اور حقیقت دی لطفہ حقیقت دی سلی لطفہ ساس رات لدی پر دنیا دا پر صیحہ باندی لدی دا دنیا نا پر صیحہ باندی پاسدہ دا قبر نا اے پر صیحہ باندی او حقیقت دی دے یو ساس کے لطفہ نوزن کائی دے ہوئی ما ینظرونا دوی انتظار نکی مگر دا چغئی یوی ابانی بی دوی لرا وهم پداس حال کی چی دوی با دا یو بل سرا بحث کوی جگڑ اب کوی سنگا مقصد مرزول بول غلنا دا قیامت با دمرا اچانک کی کر خلق بنی گئے سودا کی با مضروب ہوئی پسو دے وی لس روپے مڑا وی کم شہرہ تھا نا لس سڑک کم شہرہ نا پدی کی با قیامت حتی چو علماوی ایک کپڑی یو سر بدا یو سری بل سر بدا آگا گراک سری علاقہ پسو وی پا 50 علاقہ پا 45 وینا نا علاقہ پا وینا خلق با مضروب ہوئی قیامت نسکائی دے ہوئی فَلْآ يَسْتَطْعِعُونَ بستوان بآن لری سوکا دا وسیعت کولو وَلْآ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ او نبوی پترف دا آل اخبال یرجعون واپس کی دن کی ورچی جاؤ نگو دے ببار آلتبا دمرا طاقت بنی چیدن لو واپس راشی خبر اخر قیامت دیتا ہوئی نوزکائی دے ہوئی فَلْآ يَسْتَطْعِعُونَ پستوان بآن لری سوکا دا وسیعت انکولو او نبع اہل او آیالتا واپس شی
ونفخ في الصور درم صحیحه د قبر نه پاسېده دي په صحیحه باندې او حقیقت دې سره نطفه ان شاء الله سبا په خپل سرکاري چټي ده ان شاء الله جمعه پرس فریاد رس ولا هم او نبدو خلاص بلاش خلاص بلاش أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا هغه کسان کفرو چې کفر کړی دي هغه کسانو ته آمنو چې مؤمنان دي انطعم لفظي معنی څه ده آیا کفرو موږ په هغه چا باندې لو یشاء الله کفر د الله مبارکي به ان شاء الله ودي چې موږ یې مړاوي مبارکي به وإن نشأ نعرفهم فلا صريح لهم او کمنګا اراده وکړو د پاره د کول دوی فلا صحیح معنا پس نشتا فریاد رس فریاد اوریدون کې لهم د بی لپاره ولا هم ينقذون او نه به خلاص کړي فلا صحیح علماء لا مو سلام فریاد رس ورنه غوث پر رسول دي بس الله رب العزت زمون بابرس خپل دربار کې قبول منظور کړي بالخصوص زما د مور پلان لپاره زما د نیامتونو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرامو او د شيوخ لپاره د تمام حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره زموږ لپاره او ستاسو د مور لپاره او د نیامتونو لپاره زموږ د اهل عیال لپاره زموږ د ورور لپاره زموږ د کور والو لپاره الله رب العزت دې زموږ د نجات زموږ د خلاصۍ ځای د خانو وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا مرسته شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي الله یې د ټولو کورنیو ته د عزت سبب وکړي او چې څومره بیماره دي الله د ټولو شفای کامله او صحت کامله ورکړي زموږ هم څه طبیعت ناساز دي دعا کوو چې الله د شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشانه دي الله یې د ټولو پریشاني په خوشحالۍ بدل کړي او چې څومره بې اولاده دي الله یې د ټولو جوړې د اولاد په نعمت مونه کړي چاچه نابینا اولاد نشته وي الله یې د هغو جوړو د نابینا اولاد د نعمت مونه کړي او چې کوم اولاد والا وي الله یې د هغوی اولاد صحتمند اولادونه الله یې د خپل په دین کې قبول کړي الله یې د خپل دین صفایان جوړ کړي الله یې د خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله یې د خپل مور پلار صحیح فرمانبردار تابعدار خدمتګار جوړ کړي الله یې زموږ ټول خپل په دین کې قبول منظور کړي الله یې زموږ ټول خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص پر وخت په ځان کلن دا فیصله کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله یې زموږ ځای باندې جاري او صالح واخر دعوانا